ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه یو ځل واورېدل. هغه ډېر لوی عالم و صاحب، په خپله زمانه کې په ایشیا کې د ده نه لوی عالم بل نو. د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې د علامه شمس الحق افغاني د پایي ملا نو. ما ته پته نه، زما استاد و، زما شیخ و، موږ به ورسره ناسته ډېره زیاته کړې او ډېر لوی خدمت یې د دین کړی، خو ډېر جوور مولا. نو هغه نه مې یو ځل تپوس وکړو، مې حضرت دا خلک وایي چې لاهوري صاحب ته به کشف کېده د قبرونو. ویاو نو ما ته وایي یو دوه خبرې درته به ونه نو. مې صاحب هغه څه وی دوه د کشف واقعات یې وونه. وی یو ځل جماعت کې ناستو، یو سړی والا راغی کہ آپ کے پڑوس میں 2 آدمی مر چکے ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں گے. ستا په ګاونډ کې 2 کسه مړه دي او جنازه به تکې. احمد علی لاہوری صاحب وی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. یو جنت ته تللی دی او بل دوزخ ته. نو شاګردان زمونږ طالبان څوک چته پرېږدي، هغوی پرې راغوټه شو. وی صاحب دا دې کومه دعوه وکړه، دا خو ډېرو لویو خلکو دا دعوه نه ده کړې. د جنت او د دوزخ علم خو خدای سره ده. ته څنګه وایې چې یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ؟ د غیب و علم خو خدای سره دی، دا خو بنده سره نشته. احمد علی لاہوری سے وہی میں نے کہا آپ پوچھ لے. ما وی تاسو تپوس وکړئ. دا حقیقت دی چې د غیب و علم خدای سره دی، بنده سره نشته. لیکن بعضې وخت الله په کشف یا انسان ته بعضې اسباب وښیي، د هغې نه پته لګي چې دا کم د جنت والا سبب دی او که دا د دوزخ. چې خلکو معلومات وکړل نو یو ځان ته مرۍ ته تیزندي اچولی و، خودکشي یې کړې و. دا سبب دته په کشف معلوم شي. اوس چې څوک خودکشي وکړي کوم خوا به ځي؟ دوزخ ته. بل په اکسیډنټ کې مړو او حضور پاک فرمایي صاحب الحدم شهیدون، چې څوک په اکسیډنټ کې مړ شي دا شهید دی. نو ګوره دا اسباب دته معلوم شو په کشف چې یو اکسیډنټ کړی دی او بل مرۍ ته تیزنده، او نور د حدیث ته مسله معلومه شوه چې یو جنت ته او بل دوزخ ته. یو ځل یو سیټ جومات جوړ کړی ډېر اعلی قیمتي. نو لاہوری صاحب ته وی پہلی نماز آپ پڑھائیں گے، لومبی منځ به پکې تخی. نو چې لاہوری صاحب جومات ته ورغی، جومات ډېر ښایسته و، ډېر مزین او ډېر اعلی، ډېره خواري پې کړې وه سیټ صاحب. نو لاہوری صاحب وی ډېر ښایسته جومات دی، بہت مزین خوبصورت مسجد، کافی پیسہ لگایا ہے، تزئین اور آرائش کتنا مزیدار اور خوبصورت مسجد ہے. کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا. ارمان چې په حرامو پیسو نه وي جوړ نو څه خبر چې دی وی نو هغه سیټ ته ته چاوي دغه مولیان راوله چې ټونګکۍ دی، دا یې حرام خور یې درته ووایي چې دا په حرامو پیسو باندې جوړ دی. نو سیټ صاحب څه وایي؟ وی اس نے سچ کہا، د ټیک وی وی دا ما سره د سود پیسې وې، قسم دې که زما بچو ته او زما ښځې ته هم پته لګي، ما سره د سود ارامې پیسې وې. ما وی زه راشه څه به پې کوم، یو جومات به پې جوړ کوم، څوک خو پکې منځ کوي که دې ته کشف وایي. نو لاہوري صاحب ته به کشف القبور کېده صاحب. اوس هم زمونږ شیخ علامه مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د لاہوري صاحب تفسیر جمع کړی په 11 جلدونو کې. د هغه زوی دی او هغه تفسیر لاہوري هغه اوس چاپ کړ. د هغه دی چې مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه د درس په دوران کې لاہوري صاحب نه لیکلی. مولانا راشد الحق حقانی د دارالعلوم نعمانیه هغه تفسیر په 10 جلدو کې غالبا مکمل کړی دی او په پریس چاپ شوی دی تفسیر لاہوري. نو ما ورته وی دته د کشف د قبرونو کې ده صاحب دا ولې دا اورې ټکې ښه په دغه زمانه کې خو ډېر خلک وو، ډېر لوی علما محدثین او مدرسین تیر شوي دي او دته به کشف القبور کېده دا ولې. نو افغاني صاحب وی دا د قرآن د خدمت برکت دی. 40-45 سال په ریل کې او په جیل کې او په کوڅه کې او په جومات کې او په بیټک کې او په لاره کې او په مقبره کې او په مدرسه کې د قرآن شریف خدمت کړی. حتی
کلکتا کې یو ځل د ریل په سفر ته په پټلی ونه نو یو خپې ریل ته خېجولې و یو لاندې وه دا ریل چې په دې پټلی ځي په دې ټیشن لاول رو ځي په روانه کې خلک ورخېږي نو بیا تیزېږي دی ورختلی یو خپې په پیدان و بله لاندې وه او یو سړي ول اواز ورکوي صاحب د قرآن شریف په یو آیت مې پوه کا نو لاهوري صاحب د ریل نه واپس راکوشو وی راشه بچی چې پوه دې کوم نو شاګردان وی صاحب دا خو اخري ریل دی او بیا خو شپه را روانه د بل ګاډي نشته نو شپه به کم ځای کې او سار به بیا ځې لاهوري صاحب ورته وایي هېڅ پروا نشته په دې خاورو به شپه وکړم په دې پاټلی به شپه وکړم سار به لاړ شم په دې یخ ځای به شپه وکړم خو چې دی هلک ته د قرآن شریف د دې آیات ته معنا وښیي د چا زړه کې چې د خدای قدر وي د هغه پړه کې به د قرآن قدر خامخې چې چا ما سره مینې زما خبرې به یې خوښي چې د چا الله خوښي نو د الله خبرې به یې خوښي او چې د چا الله نه خوښ د خدای خبرې به هم نه خوښي درونو قرآن شریف سره محبت به ساتئ قرآن شریف تلاوت به کوئ قرآن شریف په معنا ځان پوه کړئ او خپل بچي راولئ د قرآن شریف حافظان یې جوړ کړئ د بچو نه د قرآن شریف عالمان جوړ کړئ قرآن زده کړئ ورونو ګورئ خدای ته وګورئ قیامت را روان دی او قبر را روان دی او د مرګ نه پس به بیا موږ خدای ته مخامخ کېږو موږ به خدای له څه جواب ورکړو